وزیر دفاع وایي موږ د ډالرو دپاره دا جنګ وکړو. ټول په افغانستان کې اسلام و، دلته کفر و. حمیدګل خوابدی سو، ضیاءالحق خوابدی سو، اختر عبدالرحمن خوابدی سو. د ضیاءالحق پر مشر په دغه بازار کې ټکان نه وکړه. چا وکړه؟ خو دغه ضیاءالحق. ماینډ او منرل ایکس جوړ شوی دی، دا ستا ټول شتمني و پنجاب ته ورکوي. حمایت یې چا کړی دی؟ حمایت یې جمعیت علما اسلام کړی. چې دا کډوال دا چا راوستل، چا وروزل او چیرې میشت. وروره چې دا هیره نه کوي چې چا راوستلي دي، هغه ورک دي. راوستلي مسلم لیگ دي، پیپلز دي، جماعت اسلامی دي، جماعت علما اسلام دي، اهل حدیث دي، اهل سنت دي، او دې زورورو خانانو ملکانو دې راوستل. هغه چیرې ورک دي؟ هغه په کار دي چې راووځي، چې دا زموږ مېلمانه وو دا ولې ځایروئ؟ هغه خپل کار وکړي. افغان کډوال یې شاتوري و تا ته پرېښود. اسلحې وې، راشن وو، پیسې وې، کیمپونه وو. هغه وخت د دوی په کار وو کونډې په وکړې، یتیمان یې په وکړه، مړ یې په وکړه. افغانستان یې په کمزورۍ کې، په بربادۍ کې. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې پوه شوه چې دا نه دوزخ دی نه جنت دپاره دی، نه د اسلام جنګ دی. دا د افغان ملت او د افغان د ملک په معنا د افغانستان د نیولو جنګ. هم کېدای شي زه غلط یم. واحد پارټي و پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې دا جهاد نه دی، دا مجاهد نه دی، دا غازی نه دی، دا د افغانستان بربادي. نو قتل یې هم وروا کړي، یتیمان یې هم وروا کړه، کونډې وروا کړې، په مسجد کې مړي وروا کړه، په امامبارګاه کې مړي وروا کړه. دا سړک بربادول، د هسپتال بربادول، د سکول بربادول، دا ټول په افغانستان کې اسلام و، دلته کفر و. دا ټول زما سیاسي دا د پاکستان فوج او ضیاءالحق پر یوه ځای کړي. یو پارټي وه، ستاسې پارټي وه، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، چې کاکا دا ورور-وژنه ده، دا غذا نه ده، دا مړي مه کوئ، دا کونډې مه کوئ، دا سکولونه مه بربادوئ، دا ماجتان مړي مه کوئ. نو پر موږ باندې د خلکیانو نوم پرېښوئ. حمیدګل خوابدی سو، ضیاءالحق خوابدی سو، اختر عبدالرحمن خوابدی سو، کرنل امام خوابدی سو، جنرل بابر خوابدی سو. چې اوهو دا څنګه دې دې ته جهاد نه وایاست؟ نو د دې په بدل کې د دې خلکو د خوابدۍ د وجې په ګلستان کې تر 100 بالا شهیدان د نصیر الله بابر لچګانو، د کرنل امام بدماشانو، د نصیر الله بابر بدماشان، د ضیاءالحق پر مشر پر دغه بازار کې ټکان نه وکړه. چا وکړه؟ خو دغه ضیاءالحق، دغه د پاکستان فوج. موږ په اسمبلۍ کې نصیر الله بابر ته ما وویل، مال بابر صاحب د ګلستان په جنګ کې 100 طالبان نیول سوي دي په جیل کې.
دا دې ولې رالېږلي ده ویله ول زما سې اجازت نه و اخیستی انکار یې نه وکړي نو وروره چې یو سلسل د نصیرالله بابل یو شل پنځه ویشت دېرش به د حمیدګل و یو پنځه ویشت دېرش به د کرنل ایمان و د غورو به د بل بدماش و وروره دغه پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ که رضاالحق ملګري کړې وای کېدای شي زه غلط یم کېدای شي نن افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه وای نو افغانستان بچاو کنې دا خو دوی اراده وه صدر صاحب و د سینیټر څنګه دي درکوان مشاهد صاحب ته ویلي وو چې ته یې په دې بجټ کې د افغانستان دپاره پیسې ایښي دي که نه دغه زموږ کډوال عزیزان په توپکو یې پرک وو په لاسونو یې پرک وو په پیسو یې پرک وو د دنیا هر جنایت یې ورته روا اوس یې وغورځول وایي دا دهشتګرد دي دا بدماشان دا د اسلحو سمګلران دي وروره موږ هغه خلک دي چې په اوله ورځ دا خبره وکړه چې وروره افغان راغلی دی په افغان کې میشت دی کار مه پلوئ اسلحه مه ورکوئ مړي مه پکوئ جنګ مه پکوئ زموږ دا چا نه مني اوس به موږ هغه خبره کوو چې ته په افغانستان کې مسله مداخلت مه کوه مړي مه کوه هغه وخت جهان پیسې ورکولې د پاکستان وزیر دفاع وایي موږ د ډالرو دپاره دا جنګ وکړو وایي که نه وایي وایي موږ د ډالرو دپاره وکړي اوس ډالر نشته د پاکستان فوج مسلم لیگ پیپلز ټول جماعتونه په افغانستان کې مداخلت کوي څنګه مداخلت تجارتي مداخلت چې تجارت پر بند کړ صنعت پر بند کړ د چمن پر بند کړ بادینۍ پر بند کړ تورخان پر بند کړ فلانی شی پر بند کړ دغه د بهادر کاروبار د دې دپاره بند کړي دا د پاکستان مداخلت دی مخکې د اصلي په زور کوئ اوس د پر موږ باندې اقتصادي بندۍ راولي دوی په دې خبر یاست چې پر موږ پر تجارانو باندې ټرانزیټ بند دی ټرانزیټ په ټوله دنیا کې هېچا نه بند کړی دی نه یې بندولی شي د سمندر د لارې خپل ملک ته مال درآمد کوي وایي موږ په دې بندوو چې ته افغانستان له بوځي بیا د هغه ځای چې بېرته راوړي هغه مختورنه هغه درواغجنه زه په کومه لار راوړم زه په جهاز کې راوړم یوه دروازه ده تر هغه هم ته ولاړې هلته بد اخلاقې رشوتخورې رشوت جنواخې رایلای کې بیا دلته په پاکستان کې نو اوس پر موږ باندې سلادار مداخلت نه دی اوس په افغانستان کې تجارتي کاروباري دا مداخلت دی چې موږ نیستمن او په ټوله دنیا کې دا واوري په ټوله دنیا کې دومره زورور ټیکس نشته لکه د افغانستان پر میوو چې دی لکه د افغانستان پر سبزیانو چې دی لکه د افغانستان پر خټکیو چې دی لکه د افغانستان پر شتمنیو چې دی دومره ټیکس کوي چې هغه د لیو راستی سي نو پاکستان اوس هغه چم کوي مخکې سلاداره اوس د کاروبار مداخلت اوس دا خلک چې راغلي دي دا کډوال دا څنګه راغلي دا د ملل متحد د لارې راغلي دي دا د UNHCR د لارې راغلي دي دا د انساني حقوقو د راغلي دي دا د انساني ذاتو د لاسه راغلي دي نو UNHCR سره به کښېني پاکستان فوج یو اړخ د پاکستان مات
نو د یونیسیار سره کښېنه، د ملل متحد سره کښېنه، د انساني حقوقو سره کښېنه، د افغانستان سره کښېنه، په ګډه دا مسله را حل کړه. تا که دا نقشې شته د جمعې په ورځ پولیس والا او ماجد عمرګاه ته درولي، خلک د باجت وړي، خلک د کوروس وړي، د افغان بېعزتۍ کوي، د دې موږ غوښتنه کوو. او بل دغه د ماینډ او منرل ایکټس جوړ شوی دي، دا ستا ټوله شتمني و پنجاب ته ورکوي. و چاته مه وایاست ښه دی، حمایت یې چا کړی دی؟ حمایت یې جمعیت علما اسلام کړی دی، په دغه ځای دی. حمایت یې ان پي کړی دی، په دغه اسمبلۍ. ورور خپل دوست وپېژنئ، خپل دشمن وپېژنئ، خپل وطن وپېژنئ. او جماعت اسلامي هم لګیا ده، جمعیت علما اسلام هم لګیا دی، ټول اسلامي دغه لګیا دي. د فلسطین دپاره جلوسونه دي، جلسې دي، هرتالونه دي. د افغانانو دپاره ولې نه کوي؟ پیسې نشته پکښې، پیسې نشته پکښې. چې پیسې پکښې وي دا یې ګرد حالات. او بله خبره، وخت ناوخته دی، سبا 28 اپریل دی. 28 اپریل د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ پر ملاتړلو باندې اطلاق جاولک دلته په کندهاري بازار کې پر مشر ټکان وکړه. و مشرف پر ملاتړلو ورغلی. زموږ 5 نازک ملګري شهیدان کړو، د هغه په یاد کې په یاد لرو. نو خپل دوست به پېژنو، دشمن به پېژنو. موږ د اولې ورځې سره او د کډوالو یو کمپ په بلوچي کې نشته، په پنجاب کې نشته، په سند کې نشته، په سرایکیان کې نشته. میشت هم په ما کې دی، بېعزته کوي هم زما په ملک کې، او ساتلی هم د دې ځای افغان ملت ته له بولانه تر چترا. نو دغه مجلس و، موږ خپله دغه ته وکړه تر خپله وسه پورې به د افغانستان دفاع. پاکستان زموږ ملک دی، افغانستان زموږ وطن. موږ و پاکستان ته وایو چې په افغانستان کې به ناجایزه مداخلت نه کوي، د افغانستان سره یې جوړه کړي. موږ پاکستان را معلوم دی، د افغانستان د دشمنۍ توان پاکستان نه لري. موږ ملک پکې تاواني کېږي، موږ پکې تاواني کېږو، افغانستان تاواني کېږي. نو د افغانستان سره ښه تعلق غواړو. د یو جهان مننه.